أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. سورة فاتحة و آيات نبي او یو رکوع ده. لومبني درې آیاتونو کې د الله حمد و ثنا ده او اخیری درې آیاتونو کې د انسان د طرفنا د دعا او د درخواست مضمون دی او دا درخواست چل الله پاک په خپل مهرباني باندې انسان ته خولی دی. منځ کې یو آیات مشترک دی، صحیح سره حمد و ثنا ده او صحیح سره د دعا ده. ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ تعالی فرمائی منز زما او زما د بنده تر منځه په دوو حصو کې تقسیم شوی دی. نیم زما د پاره او نیم زما د بنده د پاره دی. مون نه مراد سورۃ فاتحه را او زما بنده چې سغواړي اب وته ورکړي شي. بیا پیغمبر علیہ السلام فرمای چې کلا بنده وایي چې الحمدلله رب العالمین، نو الله پاک فرمای چې زما بنده زما حمد وایي. او چې کله بنده وایي چې الرحمن الرحیم، نو الله پاک فرمای زما بنده زما تعریف او ثنا بیان کړه. چې کله بنده وایي مالک یوم الدین، نو الله پاک فرمای زما بنده زما بزرگی بیان کړه. چې بنده وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو الله پاک فرمای دا آیات زما او زما د بنده ترمنځه مشترک دی. ځکه په دې کې یو اړخ د الله پاک حمد و ثنا ده او دویم اړخ د بنده دعا او درخواست. دې سره دا هم الله پاک او فرمایي چې زما بنده ته به هغه څیز ملاویږي چې کوم یې غوښتي دی. بیا چې کله بنده وی اهدنا الصراط المستقیم تر اخره پورې الله فرمای دا ټول زما د بنده لپاره دي او ته به هغه څه ملاویږي چې دی یې غواړي. الحمد لله د دې معنا دا ده چې ټول تعریفونه اللہ لري. په دې دنیا کې کم ځای کې چې د کم څیز تعریف کیږي، ښه صفتونه بیانېږي، حقیقت کې دغه تعریفونه د الله دي. زرګونه لکونه دلکش نظارې دي
دلکش زړه راښکونکې هر وخت یې ځان ته راکاږي او دغه دلکش نظارې انسان په دې مجبورۍ چې انسان دې د دې تعریف وکړي صفتونه دې بیان کړي نو د دې بې شمېره څیزونو تعریفونه کیږي او موږ وایي الحمدلله ټول تعریفونه الله لره دي نو دې مخلوق له خو هم تعریفونه کیږي نو کله فکر وکړي شي حقیقت کې د دې ټول مخلوق چې څومره تعریفونه کیږي دا د الله تعریفونه دي مثال په طور باندې یو ښکلی بلډینګ دی یو مکان دی نو دا مکان په خپله خو جوړ شوی نه دی د دې څوک ماهرینو هغوی نقشې جوړې کړلې او بیا په هغه نقشه باندې کار وکړو اوس دغه ماهرین چې موجود وي او یو ناشنا سړی راشي او د دغه مکان د دغه بلډینګ هغه حسن وویني او بیا تعریفونه شروع کړي چې دا ډېر ښکلی مکان دی او ډېر ښکلی بلډینګ دی هغه جوړونکي چې ناست نه په زړه کې خوشحالېږي دا ترکان ښکلی فرنیچر جوړ کړي او دا ترکان موجود وي او دغه وخت کې یو سړی هغه فرنیچر ته ګوري ډېر ښکلی ورته ښکاره شو نو د هغې فرنیچر صفتونه شروع کړي چې دا ډېر اعلی دی نو دا د دې فرنیچر تعریف نه دی دا د دې جوړونکي تعریف دی د دې مکان تعریف نه دی د هغې د جوړونکي تعریف دی نو په دې ټوله دنیا کې چې کم کم څیزونه د تعریف قابل دي دغه تعریف حقیقت کې د الله دی د دې کاریګرو په ذهن کې دا نقشه چا اچولې ده دا الله نو دا ټول تعریفونه دا خالق د الله دی الله د دې ټولو خالق دی نو دا ټول تعریفونه د الله دي نو چې تمام تعریفونه د دې لایق الله دی د حمد و ثنا لایق الله دی نو د عبادت لایق هم د قضات دی بل څوک نه نو دینه معلومیږي چې الحمدلله اگر چې د حمد و ثنا لپاره راوړی شوی دی خو ضمناً په دې کې معجزانه انداز کې د مخلوق پرسته بنیاد او جرړه ایستی شي په دې کې د توحید تعلیم ورکېږي الحمدلله ټول حمد و ثنا الله لره دی دین پس رب العالمین دی لومبنه جمله نپس دا الله لومبنه صفت رب العالمین لفظ دا رب تربیت او پرورش کولو والا تربیت کولو والا پالنے والا اوس دا تربیت ستوي د یو څیز د تمامو مصلحتونو رعایت او لحاظ ساتلو سره سره درجه په درجه حد کمال ته رسولو والا ذات رب دی د یو مخلوق د تمامو مصلحتونو لحاظ ساتلی شي درجه په درجه روان کیږي او حد کمال ته رسولی شي دا رسول څوک کوي دغه ذات رب الله نو رب لفظ بغیر د اضافت نه چې راشي نو د الله نه غیر په بل چا اطلاق جایز نه دی ځکه مخلوق په خپله تربیت ته محتاج دی نو د بل چا به څه تربیت وکړي اوس د دې لفظ د ربو
دې سره که بل لفظ یو ځای شي لکه رب المال رب الدار نو د الله نه غیر په بل چا اطلاق بیا روا دی رب المال د مال مالک رب الدار د کور مالک او العالمین د عالم جمع ده نو د الله د ذات نه غیر چې څومره څیزونه دي دې ټولو ته عالم وایي هر شی چې وي خو چې د الله نه غیر دی بس دا ټول عالم دی او عالم ته عالم ځکه وایي چې دا یو علامه ده په وجود د خالق باندې عالم علامه ده یو نشانی ده پس په وجود د خالق الله موجود دی نو دا عالمین جمع لفظ دی ده کې راغلی دی وی د دې انواع او اقسام ډیر زیات دي نو ځکه جمع راوړی دی کنی رب العالم باندې انکار به شوی او رب العالمین ځکه وی چې د عالم قسمونه ډیر زیات دي نو رب العالمین دا مطلب شو چې د کائنات کې د دې مخلوقاتو څومره قسمونه دي د هغې ټولو قسمونو مخلوقاتو تربیت او پرورش کولو والا ذات الله من ته چې په نظر دا څومره څیزونه راځي دا نور سپومې ستوري باد و باران او په دې ځمکه لکونه قسمه مخلوقات ښکاري دا ټول یو عالم دی دا ټول یو عالم او داسې په زرګونو په لکونو نور عالمونه هم شته موږ نه دي لیدلی خو نور هم عالمونه شته یو نه ختمېدونکې سلسله ده ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دی فرمائی وی سلویخ زر عالمون دا سے نورم شتا دا دنیا دا مشرق نه تر مغربا دا یو عالم او دا دین علاوه سلویخ زر عالمون وی نورم شتا او بعض عالمان وی اتیا زر عالمون نور دی پا دې ځمکه باندې څه اندازې پورې هوا ده د هوا نه بره بیا خلا ده خالی ځای دی هلته هوا هم نشته انسانی مزاج هوا سره مناسب دی چې کوم ځای کې هوا وي انسان به پکې اوسیږي او چې هوا نه وي نه هلته انسان نشي اوسېدی نو اوس که څوک دا شبه کوي چې په خلا کې د انسانی مزاج مناسب هوا نشته نو هغه ځای کې انسان یا بل حیوان څنګه به جمدې پاتې شي امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ جواب کئی وی دا ضروری نه ده چې د دې عالم نه بهر خلا کې چې نور عالمونه اوسیږي د هغوی مزاج د زمونږ د دې عالم په شانتې وي ان هغوی د په هوا کې وخت تېروي نور مخلوق د هغوی مزاج به د هوا نه مخالف وي مزاجونه او طبیعتونه به بدلي خطه کې ته وخت تېرولی شي نه چې یو انسان څوک راولي او د سیند په غاړه د خټه کې سملوي د پاسه پې خټې واچوي او پټې کړي او 3 میاشتې پسې وګورې نو جمدې وایي خټه کې ډوب نه مړ به شي د ته مزاج داسې نه دی خو دا چندخه
په نومبر دسمبر او جنوري کې چا لیدلې ده؟ دې 3 میاشتې کې چندخه چېرته په نظر نه راځي، دا چېرته تللې ده؟ وایي دا چندخه د دې سیند او د ولو د لښتو په غاړه چې کوم لښه ده، نو په دغه ځای کې په دې خټو کې دننه دا چندخې پټې پرتې دي، که چېرته زمیندار لښتي پاکوي او چاري اړمه کړي نو چندخه ترې ودانګي. اوس په دې خټو کې دننه دا چندخه چې پرته ده، د دې په دې سرمن کې الله مشین لګولی دی. یو مشین یې دا لګولی دی چې د دې ځمکې د دې خاورې او د دې اوبو د یخوالي نه د دې په سرمن کې مشین لګېدلی دی، هغه ته اوبه اخلي او هغه ته خوراک اخلي، د چندخې بدن ته یې رسوي. چندخه روغه پرته ده. په دې سرمن کې دویم مشین لګولی دی چې د دې یخوالي نه هغه هوا جوړوي او د دې چندخې پړپوس ته یې رسوي، صاف یې اخلي. نو 3 میاشتې دا په خټو کې پټه پرته ده. د دې خټې او د لوندوالي نه خوراک هم اخلي، سام اخلي. دا څوک ورکوي؟ دا مزاج ولا الله پیدا کړی دی. انسان خو دغه ځای کې اوسېدی نشي. نو د دې هوا نه بهر په خلا کې یا د خلا نه برابره چې کوم مخلوق الله پیدا کړی دی، الله ولا مزاج داسې پیدا کړي چې هغه ځای کې به ډېر خوشحالي. نو دا دې څوک نه وایي چې په هغه ځای کې هوا نشته. نو فخر الدین رازی رحمت الله علیه تقریبا سره پاسه 800 کاله مخکې دا خبرې کړي دي چې هغه وخت کې دا جدید آلات نو. فخر الدین رازی رحمت الله علیه فلسفي دا منطقونه او فلسفه وغیرہ په دې علم کې ډېر لوی مهارت یې لرو او تصوف طرف ته لا نور راغلی. په دغه زمانه کې یو بزرګو نجم الدین بابا یو لوی ولی الله نو فخر الدین بابا رازی اراده وکړه چې زه ورځم او د ده سره ملاقات کوم او په دې تصوف کې ته څه حصه اخلم. د نوم نه د یو بل خبرو خو یو بل ته مخامخ شوي نو. نو فخر الدین رازی د نجم الدین بابا جماعت ته راغی او داسې ځان یې ملنګ غوندې کړی دی، نه ښیي ورته ځان، ناشنا ملنګ دی. او نجم الدین بابا له ډېر مریدان ځي او راځي. دغه وخت کې چا څه سوالونه راولېږل نجم الدین بابا له، وی د دې سوالونو جواب راله راکړه. نجم الدین بابا هغه سوالونه وکتل نو وی دا سوالونه ډېر پیچیده دي او د دې ماهر زما په ذهن کې فخر الدین رازی دی. نو یو خادم ته ویل یو شیخ ته چې ته دا کاغذ واله او فخر الدین رازی له یو څه ورته چې د دې جوابونه وکړه. اوس فخر الدین رازی خو په جومات کې خړ پړ اوړي راوړي ځان نه ښیي. نوم یې خپل واورېد چې ما پسې خو سړی روان شو. ناګانه جومات ته ووته او خادم له ورغی شیخ له وی بابا جی خو تا لیږي تا سره دې کاغذ کې څه دي؟ وی دا فخر الدین رازی له دا خط وړم. او تی ته ما له را چې زه وګورم. زه مړه ویم ملنګه ته په څه پوهېږې؟ دا ډېر پیچیده سوالونه دي او فخر الدین رازی به پې پوهېږي هغه له وړم. وی ته ما ته وښیه که پوهېږم خو پوهېږم او که نه پوهېږم نو ته خو هسې فخر الدین له روانې. خادم کاغذ ورکړ، فخر الدین رازی وکته او داسې ورته وایي چې د دې لومبني سوال دا جواب دی او که تا لیري ګورې که په پنسل یې درته کچه لیکمه نو داسې کچه کچه په پنسل یې د یو سوال جواب د ټولو وی ته ورشه باباجي ته وښیه که خوښ یې شو ښه ده که نه زه بیا فخر الدین له لاړ شه. خادم زر واپس شو. نجم الدین بابا ته یې وی ته دا جوابونه وګوره. هغه چې جوابونه وکتل وی دا خو بغیر د فخر الدین نه بل څوک نه کوي. چا درته وی؟ وی دی جومات کې یو ملنګ دی. ویری ولا ملنګ یې راوسي یا لکه فخر الدین دا ځان دې ولې پټ کړی دی؟ ته خو فخر الدین یې. څه عذر معذرت یې وکړ او د هغې نه پس بیا بیعت وکړ. ویسې به دې له راغلی یم چې
تا سره د تصوف کومه حصه ده نو ماله پکې برخه را هغه ورته وی اول دا فلسفه او دا منطقونه دا درنه لر کومه نو بیا به بیعت کې توجه یې ورته وکړه چې توجه وشوه دومره بوج په هغه راغی لکه د پاسه چې په غرب کېښودی شو وی چغې کړه چې په ما خو ډېر بوج راغی وی لږ صبر وکوي دا منطقونه دا فلسفې ده نو وی حضرت دا خو مې په ډېره خوارۍ زده کړي دا مو بس وی نه چې دا د نو باسم نو بیا به ښه شي هغې نه پسې ورته بیا بیعت وکړو او د ولایتو د بزرګۍ یو حصه وله الله ورکړه فخر الدین رازی خپلې علاقې ته تلو زنکدن غوندې حالت چې کله راشي سختی راشي نو دا شیطان دغه وخت کې را منډه کړي بې خپل چالاکي شروع کړي سړی په آخر کې خطا کوي فخر الدین رازی سره شیطان خبرې اترې شروع کړي خدایان سوري دلایل یې شروع شو او شیطان چې دی نو یو دلیل برد کو دی کې دا نقصان دی او دی کې دا نقصان دی قریب وا چې فخر الدین رازی خطا کی وی دغه وخت کې الله پاک نجم الدین بابا ته په کشف اخول چې مورید یې درله راګیر کړی دی دې نه د آواز وکړ وی فخر الدین د ابلیس ته ووایه چې زه بې دلیله خدای یو منم وی دا آواز هغه ته الله ورسو چې آواز ورسېد هغه وی شیطان ته وی چې الله یو منم او بې دلیله یو منم وی شیطان چل های د بې دلیله به څه دلیل دی د الله پر رحم باندې بچ کېدل کېږي شیطان فخر الدین رازی خطا کو خو الله ته بچ کو وی په دلیلونو کار نه کېږي ای گرب استدلال کاری دین بودی فخر رازی رازدار دین بودی که په دلیلونو د دین باندې کار کېدلې نو فخر الدین رازی به د دین رازدارو خدا الله پر رحم باندې بچ شو نو دا خبرې پخوانه 800 کاله مخکې فخر الدین رازی وی چې داسې عالمونه شته دی چې زما او ستا په نظر کې نه راځي اوس وخت کې جدید آلات پیدا شو او پلکونه میله د دې ځمکې نه ډېر لرې انسان لاړ شي او هغه ځای کې چې ګوري نو بیا هم اسمان دومره لرې ښکاري لکه د ځمکې نه چې موږ ته لرې ښکاري موږ وایو چې بس یو څو ګزه بره لاړ شي نو اسمان به نږدې وي لاس به هم ورپورې ولګېږي خو لکونه میله لرې چې په راکټونو کې بره وخېږي هغه ځای کې بیا ګورې نو بیا هم اسمان دومره لرې دی نو د خلا مقدار نه دی معلوم چې دا څومره زیاته ده او په دې کې څومره مخلوقات دي الله ته علم دی هغه ذات ته علم دی چې چا پیدا کړي دي او د دې تمامو مخلوقاتو پرورش کول دا څوک کوي رب العالمین یې کوي نو رب العالمین څه چې وی الحمدلله نو دا تا یو دعوه وکړله چې ټول حمد و ثنا الله لري نو دې دپاره دلیل پکار دی وی دلیل یې دا دی چې دغه الله رب العالمین دی د دې تمام کائنات پرورش کوي تربیت کوي ذمہ دار دی نو ځکه د حمد و ثنا لایق دی د عبادت لایق دی الرحمن الرحیم د دې الله نور صفتونه داري چې رحمان او رحیم دی دا دواړه صيغې د مبالغې دي په دې کې د الله پاک د رحمت هغه فراخه او ډیروالی طرف ته اشاره ده چې الله ډیر ډیر زیات رحم والا دی او دا تمام کائنات و مخلوقات د دې پرورش کول د دې تربیت کول ازروی رحم و کرم ذمہواری په خپل پزان اچولې ده کني په الله څوک ذمہواری نشي اچولی الله دا چانه مجبور نه دی نو دا ټول کارونه دا د الله د رحم تقاضا ده مالک یوم الدین مالک دروازه د جزا دی روز جزا روز قیامت مالک یوم الدین دین مانا جزا نو مالک یوم الدین مالک دروازه د جزا مالک دروازه د بدلې دی پس باندې مالک وی ملکیت پس
نو ذکر یې نه دی کړی. نو ذکر نه کولو کې اشاره عموم ته ده چې د هر یو څیز مالک الله. بل څوک مالک نه دی. او په دنیا کې بنده ته د مالک نسبت کیږي نو حقیقت کې مالک الله دی، او په دنیا کې مجازن د انسان ته نسبت کیږي چې دی مالک دی. دا پخوانی بزرگان مشران دی چې به کتاب واغشت نو په کتاب د پاسه به چې لیکل کول دی به در حقیقت مالک هر شی خداست، این امانت چند روز نزد ماست. پخوا فارسی ډیره وه، د فارسی رواجو یو بل ته که چا خط لیکه نو فارسی کې به یې لیکو، لکه اوس چې تاسو اردو یا انګریزي ډیره لیکئ. نو در حقیقت مالک هر شی خداست، حقیقت کې د هر یو شی مالک الله. او په دنیا کې که چاته نسبت کیږي دا کور د فلانی دی نو دا خو مجازن د فلانی دی، حقیقتا د الله. مال د فلانی دی نو حقیقتا د الله، مجازن د فلانی دی. مالک یوم الدین، مالک دروازه د جزا دی. نو دنیا دار العمل دی، دا د ډیوټۍ یو ځای دی او د تنخواه وصولولو ځای نه دی. دی دنیا کې به ډیوټي کې تنخواه به دلته نه غواړئ. نو که په دنیا کې څوک په عیش او په عشرت کې ویني، په مال او په دولت کې ویني، نو دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دا بنده د الله په در مقبول دی، دی د الله ډېر خوښ دی. یا یو انسان په تکلیف کې ویني، د دې دا مطلب نه دی چې دا د خدای ناخوښه دی. مثال په طور باندې یو سړی په دنیا کې په یو ډیوټۍ مقرر دی او سخته ګرمي هم کېږي په اوړي کې، او په ژمي کې ګړګوز هم کوي او دی خپله ډیوټي کوي. یو عقلمن هم دته مصیبت زده نه وایي، او که هر یو خیرخوا دله راشي او دته وایي چې دا کار پیدا دا خو ډېر سخت دی، نو دی به خیرخوا ونه ګڼي، دشمن به وګڼي. په خوارو زارو مې ځان له نوکري کتله، دی نه مې وباسي. دی تکلیف کې ولې خوشحاله وي او دی خیرخوا نه ولې خفه کېږي چې د کاره مې مه وباسه؟ میاشت پس د تنخواه په تمه دی، نو په دې دنیا کې دی دا سختي او تکلیفونه برداشت کوي، میاشت پس به تنخواه ورکوي. نو دغه وجه ده چې په دنیا کې پیغمبرانو د پیغمبرانو نه وروستو اولیاء کرام درجه په درجه په ډېرو سختو تکلیفونو کې مبتلا وي، خو ډېر مطمئن وي، په آخرت کې د تنخواه او د اجر او د ثواب په تمه وي. نو د دنیا عیش او عشرت د حق او د صداقت علامه نه ده. د دنیا غمونه مصیبتونه د خدای د ناخوښتیا علامه نه ده. مالک یوم الدین، مالک دروازه د جزا دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تعالی را عبادت کو، و ایاک نستعین او خاص تانه امداد غواړو. یو طرف ته حمد و ثنا او بل طرف ته د دعا درخواست. نعبدو من عبادت کو، عبادت د چا د انتهایی تعظیم او محبت په وجه د هغه په مخ کې انتهایی عاجزی کول او فرمان برداری کول، دې ته عبادت وایي. د چا د انتهایی تعظیم او د محبت د وجه د هغه په مخ کې انتهایی عاجزی کول او فرمان برداری ښکاره کول عبادت دی. نعبدک، من تعالی عبادت کو، نعبدک، نو دې کې نعبدک تعالی عبادت کو،
نو دا کا دا تیرا مخ کې که نعبدو دې تیرستو کو بیا یوازې کا نه جوړېده نو ایاکا نو دا مخ کې کول رستو کول په دې کې تخصیص ته اشاره کیږي چې ګورې د بل چا نه خاص اوم ستا عبادت کو ستا نه غیر د بل چا عبادت نه کو بلکې هر څوک وي خو ستا نه غیر د بل چا عبادت نه کو عبادت به د الله کو و ایاک نستعین دې دې کې دقه مخکې والی رستو والی خاص امستانه به امداد غواړو د بل چا نه امداد نه غواړو انسان باندې درې حالات راځي یو ماضی یو حال یو مستقبل ماضی تیرا شوی زمانہ حال موجودہ زمانہ مستقبل راتلن کی زمانہ الحمد لله رب العالمين او الرحمن الرحيم دیکھ انسان لا تنبیہ ورکیگی کہ دے پا ماضی کے او پا حال کے صرف اللہ تا محتاج پا ماضی کے دی نشو دا انسان پیدا نو نشو نو دا تمام کائنات نا بہترین شکل صورت کے اللہ پیدا کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا انسان نو پیدائش نمک کی نیش نو چه پیدا کوئے نو دیر کل شکل کے پیدا کر دا تمام مخلوق نا کل شکل والا ورکر دا غزے کے تا چاہتا محتاج ہوئی پیدائش نمخ کے اللہ تا محتاج ہوئے کہ اللہ دے بزوگی پا شکل پیدا کرے ہوئے نو تا سکولی شو مور پلار دے سکولی شو انسانا خدا انسان پیدا کرلے فی احسن تقویم پیدا کرلے طول کائنات دا تپسخی گی چی دا سمرخ کل مخلوق دے کہ اللہ بل زناور پیدا کولے چا سویلی شو چی دا سے نا او پا حال کے موجودہ وقت کے بیا اللہ تا محتاجے اللہ ستا دا پرورش انتظام کرے لے ستا دا تربیت سلسلے جاری ساتے لے دا نو پا ماضی کے اللہ تا محتاج نو پا حال کے اللہ تا محتاج نو مالک یوم الدین کی وہی چے مستقبل کے اللہ تا محتاج کہ مستقبل کے دا قیامت پرز دا اللہ تعاون و امداد دا سرنی دا اللہ رحم شامل حال نشن زیب چتا جہنم تبو رسول اللہ دن جہنم نو ساتھ نو پدریو وارو حالاتو کے چے اللہ تا محتاجی نو عقل دا تقاضا کی چے بس دا دق ذات عبادت کوا عبادت دا انتہائی تعظیم او محبت سر انتہائی عاجزی و تذلل نو بل سوک دا دے لائق نشتا نو ذکا انسان وی ایاک نعبدو کہ دا طول کارون رالتا پورا کے نو بس ہم خاص تالا عبادت کو حاجت روا تے نو دا عبادت لائق تے و ایاک نستعین او چې دا امداد ضرورت پیښ شي نو بل چانه نه تانه به غواړم خاص تانه امداد غواړو عبادات قسمونه دي منذ یو عبادت تے زکات بل عبادت تے روجہ درم عبادت تے حج سلورم او تلاوت قرآن پنزر پا ہر حال باندې ذکر کول دا شپږم عبادت تے او حلال رزق گٹل دا اوم عبادت تے
او د ګوانډي او د مرګري حق ادا کول دا اتم نمبر عبادت دی. او خلکو ته د نیک کار حکم کول او د بدۍ نه منې کول دا نهم نمبر عبادت شو. او د پیغمبر علیہ السلام د سنت اتباع دا لسم نمبر عبادت شو. نو په دې یو عبادت کې بم د الله سره هیڅ څوک نشي کوي. نه به د چا محبت د الله برابر وي، نه به د چا نه یره د الله برابر وي، نه به د چا نه امید د الله برابر وي، او نه په چا باندې بروسه د الله برابر، نه د چا طاعت او خدمت د الله برابر، نه د چا نظر و نیاز او منښته د الله برابر، او نه چاته د الله عمر عاجزي او تذلل ښکاره کول. نو آخري درې آیاتونو کې د انسان د دعا او د درخواست مضمون دی. الله ورته ښوولي دي چې بنده ما ته داسې ووایه چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دا درخواست په دنیا کې یو افسر ته کار پیښ شو او د چا په خولې دې ورته ووایي چې یاره زما دا فلانې کار دی. افسر ته ویلي افسر وی ما ته درخواست ولیکه او هغه راته چلم وکړي چې ما ته داسې داسې ولیکه، ته ما ته دا درخواست بیا دفتر ته راورسوه. د دې خبرو څه مطلب؟ دا افسر د لکار کوي ځکه په خپله یې راته چلو، خو ما ته داسې درخواست ولیکه او چې نه منظوري نو شل باندې ورته وکړي. پوسټونه نشته، بین لګېدلی دی چې دا یې راته وایي پوسټونه نشته او بین لګېدلی او خالي پوسټ او خالي ځای وګوره پوه شه کار دله نه کوي. او چې وایي ما ته داسې داسې مضمون ولیکه په دې طریقه ما ته درخواست، امید دې کار دې کېږي. نو الله چې په صورت فاتحه کې بنده تا ته چلو خو چې بنده ما ته داسې درخواست وکړه، اول وایي چې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، او بیا د هغې نه پس راته وایي چې اهدنا الصراط المستقیم. دا چل چې درته الله وښو کار دې کېږي، درخواست دې منظورېږي، درخواست دې اولېږه او منظوري ورپسې په صورت بقره کې راله. دا ټول قرآن ستا په درخواست باندې مشتمل دی. تا چې څه غوښتل بنده همې دې قرآن کې در ولېږل، اوس ته په دې باندې عمل کوه، دنیا به دې مخي